زه غواړم مختصرا دعا مستجاب شولې شرطونه لږ درته بیان کوم. څه دعا کومو شرایطو سره شرطو سره خدای قبلوي. پکار دی چې انسان دعا کوي خدای ته د شرطونه پراکي دعا دپاره. کله دعا شرطونه پراوي پروردګار عالم دعا ضرور قبلوي. نو دغو شرطو باندې پکار دی موږ سوچ وکړو. اولین شرط دا دی چې پروردګار عالم شناخت و معرفت د توی پکار دی. خدای پیژندلې دوی صحیح طریقې سره باور و یقین دوی ور باندې. پیغمبر اکرم لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعاکم الجبال. پیغمبر یې چې چیرې تاسو خدای صحیح طریقې سره پیژندلې وې بیا مو خدای ته دعا کولې نه تاسو دعاونو سره غرونه خورېدای شول، غرونه خپل ځای نه لوړېدای شول. یو یوځي کې مولا امام صادق نه پښتنه کېږي چې مولا ویلي مو دعا نه قبلېږي. امام ته یې چې لأنکم تدعون من لا تعرفونه. تاسو د هغه چا ته دعا کوئ هغه چا نه دعا د غواړئ چې هغه د پیژندوی نه معرفت نشته. ای خدای معرفت حاصل کوئ نو دعا ونه وغواړئ. دویمه شرط دویمه مسله دا دی چې انسان په کار دی دعا قبلولې باندې یقین وي، باوري وي. کله تا یقین دی چې خدای ما دعا قبلوي مو ته پښتو کې څه عقیده ده وي پاخې عقیدې سره محکمې عقیدې سره خدای نه وغواړه خدای قبلوي. پیغمبر حدیث دی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو خدای نه دعا وکوئ خو یقین مو وي په کار دی چې خدای راته قبلوي، خدای واوري، خدای قبلونکی دی. عقیدې سره دعا کوئ، مضبوطې پاخې عقیدې سره. یو حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي الا خیرا. حدیث قدسی کې دی چې زه هغه بنده سره نږدې یم چې هغه ما په باره کې ښه ګمان کوي. کوم بنده چې ما په باره کې ښه ګمان کوي هغه سره زه نږدې یم نو هغه دعا زه واورم قبلوم یې. دا دویم شرط شو. دریم شی دی چې انسان په کار د محرمات کوم شیونه خدای خفه کیږي کوم حرام کارونه دي هغه ترک پرېږدئ. ته کوم کس نه سوال زری کوي دعا ورته کوي نو کم از کم هغه کارونه مه کوه چې خدای هغه نه خفه کیږي. هغه کارونه پرېږدوه. حرامو کارو کې آلودهی هغه پرېږدوه. هغه نه بعد خدای ته ته دعا وکړه خدای ته دعا ضرور قبلوي. لکه څنګه قرآن کې دي که نه اوفو بعهدکم اوفو بعهدي اوفي بعهدکم. تاسو ما سره کومه وعده دی هغه تاسو پوره کوئ. تاسو سره ما کومه وعده کړې زه دعا د قبلوم واورم د هغه زه پوره کوم. نو خدای سره موږ کومه وعده دی همدا څه حرام کارونه ګناه پرېږدو ته بیا خدای ته سوال زری کوه دعا غواړه خدای دې قبلوي. مولا علی حدیث دی چې اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. مولایي څه ته غواړې څه